بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بسورة بقرة درس تمام ننني درس آيات نمبر 43 واستعينوا بالصبر والصلاة. د يهوديانو درې صفات ذکر شو. اولنی صفت تحریف د الله په کتاب کې ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، چې د الله دین مخرسوي د دې په عوض کې دغه شان کې دنیا ماخله. دویم صفت هغه تلبیس کتمان حق، یعنی حق پټول د اغیرت وشو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، چې تاسو ته کومه حق خبره معلومه ده د هغې وضاحت کوئ، حق مه پټوئ او حق د باطل سره ګډوډوئ مه. دریم صفت ذکر شو ترک عمل، یعنی خپله خو په مسایلو باندې عمل نه کوي او خلکو ته د هغې تلقین ورکوي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، چې تاسو به خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ خو حال ستاسو دا دی چې تاسو خپل ځانونه هېر کړي دي. د هغې په مقابل کې درې صفتونه د مؤمنانو ذکر کړل. واستعینوا بالصبر والصلاة، یعنی صبر دی او دغرنګې صلات دی. او دریم صفت چې کوم دی نو هغه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون، هغه لقاء د الله سره ملاقات دی. نو واستعینوا بالصبر والصلاة په دې آیات کې خطاب دی بني اسرائیلو ته، او وجه د ربط دا ده چې یهودیان د صلات، زکات وغیره تیر شوي احکاماتو اقرار کوونکي وو. په دې دلیل باندې چې دا بیر نیکي نور خلکو ته بیانول، لیکن په خپله یې پرې عمل نه کول. د عمل د نه کولو درې وجوهات وو. اولنۍ وجه چې محبت د سردارۍ وو، دویم د مال د وجې نه، او دریم د مخالفت کولو د عوامو د وجې نه. د دې دپاره دې ورته وویلی شو چې واستعینوا بالصبر والصلاة. د دغه ماموراتو او منهیاتو د عمل کولو دپاره امداد حاصل کړئ په صبر کولو سره د لذتونو د نفسانیو نه، چې هغه مال او جاه او مشري ده. واستعینوا استعانت یعنی صبر حاصل کړئ. نو د صبر نه مراد څه شی دی؟ نو د استعانت نه مراد دلته کې هغه حصول دی، مدد دی په عمل د صبر او صلاح سره. نو مراد د دې نه دعا غوښتل نه دي په وسیله د صبر او صلاح سره، اگر چې دا قول بعض مفسرینو ذکر کړی دی، او دا وسیله په عمل کولو سره هم مطلوبه ده په شرع کې. یا په دې خطاب کې مؤمنان هم داخل دي، چې معنی دا ده چې مدد حاصل کې په پوروالي د حاجاتو کې د الله تعالی نه په صبر کولو او لمونځ کولو سره. دارنګې مدد حاصل کې په مقابله د بلایا او مصائبو کې په صبر کولو باندې. دارنګې مدد حاصل کې په حق کار کولو باندې په صبر او صلاح سره. بالصبر د صبر ماده په قرآن مجید کې صد پاسه سل کرته ذکر شوي ده، او د هغه صبر دوه قسمونه دي. یو قسم صبر مسموم، یعنی صبر په ناکاره یا ناکاره حالت باندې، او دا په 5 آیاتونو کې ذکر شوی دی.
سورہ بقرہ آیات نمبر 175 کی، سورہ فرقان آیات نمبر 42 کی، دغرنگی په حامیم سجده کی، په سورہ سات کی او په سورہ طور کی. دویم د صبر قسم هغه ته صبر محمود ویل کیږي او هغه په باقي آیاتونو کې د هغه ذکر دی او د هغه تقسیم کړي چې دا په څلور قسم باندې. اول صبر په مصیبتونو باندې، هغه مصیبت اختیاري وي لکه صبر د ابراهیم علیه السلام په اور باندې، یا کدا صبر غیر اختیاري وي لکه صبر د یعقوب علیه السلام په ورکېدلو د یوسف علیه السلام باندې. دویم د صبر قسم دی په طاعت او عبادتونو باندې، یعنی په هغه باندې پوخ پاتې کېدل سره د مشقت نه. دریم صبر کول یعنی منع کېدل د ګناهونو نه، او څلورم صبر ځان منع کول دی د لذات او دنیایي نه چې هغه سبب د حصول د لذتونو اخروي دی. دلته دا لفظ څلور واړو قسمونو ته شامل دی لکه څنګه چې ابن کثیر او تفسیر خازن ذکر کړی. نو واستعینوا امداد غواړئ بالصبر او صبر سره والصلاة او په مانځه سره. دلته کې لفظ صلات ذکر کړو. نو مخکې د صلات لفظ راغلی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. نو دلته کې بیا دوباره ذکر کړو. د دوباره ذکر کولو حکمت څه دی؟ نو د دې جواب دا دی چې دا تخصیص دی وروسته د تعمیم نه د وجې د ډېر اهتمام نه، یعنی د دین د پوخوالي او د مصیبتونو دپاره لوی علاج چې دی نو هغه مونځ کول دي، لکه په سورې هود کې چې ذکر شوي دي. او دارنګې یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا حزبه امر صلى وفي روايه فزع الى الصلاه. یعنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه بداوه چې کله به ورته په یو کار کې مشکل رالو هغه به مسترد ته متوجه کېدو، یعنی د مشکل نه د خلاصي لپاره هم دا مونځ کول دا یو سبب دی. وإنها او یقینا لکبیرة، دا صبر کول او صبر طلب کول بالصبر والصلاة، یعنی مدد حاصل اول په صبر باندې او په مانځه باندې دا کار ډیر زیات ګران دی. وإنها لکبیرة، دا ډیر ګران دی الا علی الخاشعين، یعنی په هغه خلکو باندې ګران نه دی کوم چې د الله نه یریدونکي دي. لکبیره دا ماخوذ دی د کبرنا په معنا د ثقل او دروندوالي سره، یعنی مونځ کول یا صبر او مونځ دواړه په عامو نفسونو باندې ډېر ګران او ګرانه دي. الا علی الخاشعين په دې کلام کې مقصد دی ترغیب ورکول دی صفت خشوع پیدا کول، یعنی دا صفت سبب دی د اسانتیا د صبر او د صلات لپاره. نو معلومه شو چې دا صفت ډېر زیات ضروري دی. الخاشعين د خشوع نه اخیستلی شوی دی او دا ماده په قرآن کریم کې 12 کلته په صیغه د فعل امر او د اسم فاعل سره ذکر د پلسو نجوم سره. اول دا چې دا خاشعين صفت دا د انبیاء علیهم السلام دی. دویم په صفت د صالحین او د نیکانو خلقو کې په عامو اوقاتو کې، یعنی دا خاشعين کوم صفت چې دی نو دا د عامو مسلمانانو د نیکانو خلقو دی. دریم دا صفت د مؤمنانو دی په حالت د مونځ کولو کې، لکه په سورې مؤمنون کې ذکر دی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، چې دا مؤمنان هغه خلک دي چې د مونځ کې به د دې خشوع او خضوع یعنی عاجزي به کوي. دغه رنګې د نیکانو علماو په وخت د اورېدلو د قرآن کریم کې هم دا صفت راغلی دی. د مجرمانو په قیامت کې او د سترګو د هغوی په ورځ د قیامت باندې. نو معلومه شو چې خشوع په لغت کې سکون
معنا سره په حامیم سجده کې دا ذکر او د سترګو خشوع دا ده چې ذلیل او ښکته وي لکه دا صفت د مجرمانو دی په ورځ د قیامت کې او د اواز خشوع چوپ کېدل د اواز دی او د شریعت په اصطلاح کې دا یو هیئت دی په نفس کې چې د هغې نه سکون او توازی په اندامونو کې پیدا کېږي د حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د خشوع د نفاق نه ځان بچ وساتئ نو هغه دا ده چې په بدن ظاهري کې د انسان په ظاهره کې چې کوم دی نو عاجزي ښکارېږي خو دننه د دې په زړه کې چې کوم دی نو دا عاجزي نه وي یعنې د باهر نه دا ډېر زیات شریف او ډېر ښه انسان ښکارېږي خو د دې دننه نفس ته چې وګورئ د دې هغه اعمالو حرکاتو ته چې وګورئ نو د دې نه چې کوم دی نو بل غټ شیطان دی یا د دې نه چې کوم دی نو بل غټ ګناهګار دی عبدالرحمن بابا یو شعر دی په ظاهره یې توبه نه شي عبدالرحمن دننه یې ګوره چې چرجي دی که پکار یعنې د انسان په ظاهره باندې توبه کېدل پکار نه دي د هغې باطن هم کتل پکار دي چې دا به څومره وکړي دا څنګه تصدیق نو د دې وجې نه حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د خشوع د نفاق نه ځان ساتئ د خشوع نفاق دا ذکر کوم چې د دې ظاهر خو ډېر زیات نیک دی او باطن چې کوم دی نو هغه ډېر زیات دی نو دلته ذکر کړه چې الا علی الخاشعین یعنې دا کار ګران نه دی په هغه خلکو باندې چې کوم د الله جل جلاله نه یریږي او الله جل جلاله ته عاجزي کوي الذین دا عاجزي کوونکي هغه کسان دي یظنون چې دوی یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دوی به مخامخ کېږي طرف بل سره وانهم الیه راجعون او یقینا دوی خاص هغه ته ورګرځېدونکي دي واستعینوا امداد طلب کوي بالصبر والصبر سره والصلاة او په مانځه سره وإنها أو يقينا لك لكبيرة خامخا ګران دی إلا على الخاشعين مگر په عاجزي کوونکو باندې نه دی ګران الذين لها عاجزي کوونکي هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دوی به مخامخ کېږي د رب بل سره وانهم او یقینا دوی خاص إليه راجعون هغه ورګرځېدونکي دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين